السلام علیکم، ذاکر رحمان د خپل پیج نه مخاطب یم. څنګه چې تاسو ته پته ده په پاکستان او افغانستان کې چې کومه قصه شروع ده، څه قصه ده د یو بل جنډې سیزل دي. څه خبره نه ده، یو راپاسي د یو ملک جنډه وسیزي، بل راپاسي د بل ملک جنډه وسیزي. پښتون دی که نه، پښتون هر طرف ته چې کوم دی بس بیا بدنامي ده. د الله تعالی خاطر وکړئ، د الله او د رسول خاطر وکړئ، دا نفرت مه خوروئ. ګوره که نه چې نفرت هم خورېږي، هغه ویډیوګانې ستاسو لږ یو څو لایکو لپاره چې کوم د هغه ویډیو څومره فساد جوړ کړي ملک کې، او خوش چې کوم دی دا یو دا دي، دا ملګري ده. وګوره ماشاءالله د پاکستان جنډه یې نیولې، افغانستان جنډه یې نیولې ده، نو داسې هم کېږي ویډیو. نو د الله خاطر وکړئ، داسې نفرتونه مه خوروئ، مینه پیدا کړئ، مینه محبت پیدا کړئ د یو بل سره، او نفرت مه خوروئ. ولې چې دې نه بیا ملک چې کوم دی خبره ډېره لرې لرې لاړه شي او بل څه مطلب ترې نه واخلي. نو مهرباني وکړئ، تاسې حرکت مه کوئ چې د یو راپاسي د پاکستان جنډه سیزي، بل راپاسي افغانستان جنډه سیزي. نو تاسو ته دې جنډې احترام نه دی معلوم چې دې جنډې احترام څومره دی. یو خو چې کوم دا کلمه ده پې، او بل خو چې کوم دی لکه دا یو سپکاوی دی. نو مهرباني وکړئ داسې حرکت مه کوئ. بس زما دغه وړوکی غونډه کې میسج و، دا ملګری هم راستلی، ده هم وغوښتله چې دا کار ډېر زیات کچه کار دی، داسې نه دي کول پکار. بس مینه خوره کوئ، مینه څومره چې کېدی شي بس مینه خوره کوئ. څنګه امجده تاسو څه وایئ دې باره کې؟ صحیح خبره ده، نفرت نه وي پکار چې خور شي. لکه یو راپاسي د یو جنډه سیزي، بل راپاسي د بل جنډه سیزي، لکه داسې هغه نفرت جوړ شي که نه. څو کسان دپاره دې ته څو کسان دي زموږ پوښتنو کې، هغې کې هم څو کسان دي او څومره نفرت خور شي. لکه کسان یو څو دي، خو نفرت به ټول ملک کې خور شي. ټول ملک کې نفرت خور شي، ټول کې. او هغې خبره ده، صرف یو څو هلکان دي زموږ هغې کې پاکستان کې هم شته دی، کمعقل به ورته وو یا به ناپوه وي، او افغانستان کې هم شته. داسې نه دي کول پکار. یو څو کسان تر اوسه څومره ملک دغه شو. ډېره مننه.